أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وإذ هركلا قال جئوا موسى عليه السلام لقومي أخبر قوم تا يا قومي ازما قوما اذكروا یاد کئی نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی علیکم چی پتا سبان دے از هرکلا جعلا چی جوڑ کل اغا فیکم پتا سکی انبیاء پیغمبران وجعلکم او جوڑ کری وی تاسو ملوکن بادشاہان نبوت ما تاسو ویلی چې په بنی اسرائیلو کې یاتون علاوه نو ټول پیغمبران په بنی اسرائیلو کې او لوی لوی بادشاہان الله تعالی دوی ته ورکړي لکه سليمان علیه السلام لکه داوود علیه السلام لکه یوسف علیه السلام دا لوی لوی بادشاہان چې په تاریخ کې دغه مثال خو خود نه ملي سليمان علیه السلام باندې بچي و د چا شي بیا او دا الله تعالی دوی ته ورکړي هم دا ګرځي به تعلق په صورت کې هغه نه ورته به نور ناغه طرف ته اشاره ده وآتاکم او درکل تاسو ته ما هغه شی لم یؤتی چې نه دی ورکړي احدن هی چاته من العالمین د دې عالمنا یا قوم زما قوم ادخلوا داخل شي تاسو الارض ازمکی المقدسه پاکی التي اغزمکتا پاک ازمکتا داخل شي دا د جهاد حکم او د دې جهاد حکم ناغوی انکار کړو او د دې جهاد د حکم د انکار په بنیاد باندې الله هغه په وادي کې 40 سال الله تعالی سرګردان او پریشان کړی خودي او چام چې په حیثیت قوم انکار کړي د جهاد نه الله تعالی غي پریشان کړی هغه ته دغه تفصیل الله تعالی بیان نو بس قصه تاسو واورئ یا قوم ازما قوم ادخلوا داخل شي الارض ازمکی المقدسه اغپاکتا پاک ازمکی نه مراد شام دغه علاقې چې فلسطین دی پکې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هم ده الله تعالی په دې کې د دنیا هم ډېر بهترین نعمتونه چولې دي او آخرت نه دا چې پیغمبرانو مرکز وړي لوی مرکز یو او دنیا حواله سره هم ډېر بهترین ازمکه ده د دې باغونه د دې میوه د دې خایز د دې خوبصورتي وغیرہ دا ټول التي هغه كتب الله چې لیکلي دا الله تعالی لكم تاسو د پاره الله فیصله کړی چې تاسو ته ملایي نو جهاد وکړي ولا ترتدوا او ما اوري تاسو د دې حکم نه على ادبارکم بخل شغانو باندې دلته مرتد مراد ده یعنی چې حکم نه مني خو اسلام نه وته بیا فتنقلبوا شیبتا سو خاسرین نقصان مندون کی توانیان قالوا دی اولی یا موسی اے موسی ان یقینا فیها بدی کی قوم یداسیو قوم ده جبارین چې زورور دي دا زورور دي سره موږ جګړه نشو کوی او حال دا چې الله ورته مخکنه زیره مر کوي چې کوم یا به هم او ملګرتیا مر سره کوي هغه باوجود دی وای جنازه نشم کولای موږ نشو کوی وان او بشکمغا لن ندخلها هیڅره بداخل نشو د زمکتا حتا ترغه وخت پوری یخرجو چې اوزی منها دوی د دې ځاینا د قوم ته اوزی د عمل قوم او مضبوط خلقو د فرعون د قوم عمالقه او دوی چې وتلی نه یو پر موږ نه اوزي دوی اوزی ناغه نه بعد به موږ کوو نو دا بس واجبه اون خبره ده لازم معافیو کې موږ تاسو ته فإن يخرجوا كثيرا اوزي من هذا دینا فإن بعد بشکمغه بداخلون داخل شو دیتا دوی اوزی نه به موږ داخل شو قال اولی رجلان دو سړو من الذين دعوا خلقنا يخافون غير دل انعم الله احسان کړه ولا تعالی علیهما بغضو کسانو باندې هغه دا ویلي ادخلوا داخل شي علیهم بدوی باندې الباب په دروازې ورشي حمله پیو کوي داخل شي فاذا به هر کلا دخلتموه چې تاسو داخل شي په هغه باندې فانکم بشک تاسو غالبون غالب شي دغه چې الله وعده کړی غلبه والا درکې وعلى الله بلا تعالی باندې فتوکلوا دان اسفاری ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنان قالوا دی ولی یا موسی اے موسی دا خنړه مقوم او جهاد نه خدای یریدل یہ موسی ان بشکمغ لن ندخلها شرب داخل نشو اغیتا ابدا شرهم همیشه
ما ترغه وخت پوری دامو چوي فيها باغي کی تب تو پوری دا خلق بکی وی هغه وخت پوری نزو فصحب اسلاش انت موسی علیہ السلام توای وربک واسترب دلاشی فقاتلا بتا صدوال او جنگی گئی تسمیه سے غلط تو است الله دی او جنگیږي انها هنا منګه خو بده ځکه قاعدو ناس ویو منګه بده ځکه ناس او دا د کردارو د يهوديانو د موسی عليه السلام د ملګرو او د مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو څخه کردارو هغه تاسو ته معلوم دي چې کله د بدر نمخ کې دوی راوتی وو اسلحه ځان سره نه راغسته او کافرو طاقت ډیر لوی وو هغه باوجود پیغمبر علیه السلام ته انصار د مهاجرو د مکی او بیا ورته انصارونه چې کومه قیامت او ستر کړي او عبد الله ابن مسعود نه روایت ده چې هغه باقاعده تقریر وکړ او ته ویل چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې اے د الله رسوله مونږ د موسی علیه السلام قوم په شان دي نه یو چې تا ته وایي چې تلاړ څخه جنگي او استقبال دي لاړ څخه جنگي نه چې ته مونږ ته حکم وکړي چې دریاب کې ځان ورغوي مونږ دریاب کې ځان ورغوي هغه د کردار د صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین قال اولی على دولی موسی علیہ السلام رب ایز ماربا انی بشکز چیما لا املکو ز اختیار نه لرما الا مگر نفسی په خپل ځان باندې یعنی आवाज خودت لای شما خدا خو په زور نشم استره واخي او په خپل ورور باندې ففرق بس جدائی را ولا ان فیصله وکا بیننا زمون په منځ کې و بین القوم الفاسقین او په منځ قوم نافرمانو کې فاسقینو کې قال ان اولی الله تعالی بطور سزا اولی الله تعالی فانها بس بشکها محرمه حرام کړي شوی دا علیهم بتا سبحانه 40 سنه سالوخ کالا 40 سال بتا سو غیدنه شتله یتیهونا سرگردان ابو دوی فی الارض بسمکه کې فلا تاسا بست افسوس مکوا غم مکوا علی القوم الفاسقین وقومنا فرمانه باندې دا سنا فرمانه قوم ته خپکیګه ما چې کني ولې دا غم جندي ولې خپدي وغیرہ وتلو بیانو کا علیہم دویتا بیانو کا پدوی یعنی دویتا بیانو کا نبأ خبر ابن آدم زمانو د آدم علیہ السلام هغه د دو زمانو قصه دویتا بیان کا بالحق پټیک سره رښتیا صحیح اظهار کلا قربا چې دواړه نږدې شول قربانی ته قربانی څه کوي چې دا تقرب ذریعہ ده الله تعالی یعنی ته قربانی ورکا سروي د ځان وغیرہ دار شي نو دا وتا ته ذریعہ جوړ شي الله تعالی ته د قربت د نږدېوالي ځکه ورته قربانی وای او دا ورونه یو حابیل او یو قابیل دا قصه ګوري په حدیثو کې نشته او پر قرآن کریم کې الله تعالی اشاره کړی دا قصه د بنی اسرائیل نه روایت کړی شوی ده او مفسرینو بیا په تفسیرونو کې لیکلي ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعده خودلې ده چې رښتیا مرتمه وایي دروغ مرتمه وایي دغه چې تاسو سره تحقیق ذریعہ خو نشته کنه موږ به آدم علی السلام د زمانو څنګه تحقیق کوو کالا ویلی وای موږ به چې ټیک ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی وای موږ به چې ټیک ده نو آیا واقعي خبر هم دا وا الله قدم نو ویلی چې دوه جګړه شو د یو قرباني قبول شو د بل نشو قبول دا چې جن شو قبول دای مړکو نه نشو قبول دا لګیا شو چې قبول وغای مړکو جګړه په سوا د تفصیل په حدیثو کې نشته خو چې کومه کیسه بیان شوی دا هغه داسې وا چې هغه وخت په قاعده دا وا چې دوه ورونه پیاند به یو ځای پیدا کېدل جوړوا او هغه به ورونه پیاند غنل کېدل ځکه چې یو حوا علیه السلام او یو آدم علیه السلام نو دا قابیل سره چې کوم خور پیدا شوی و دا خسته و او حابیل سره چې کوم خور پیدا شوی و دا بدرنګ و خسته نه و نو قابیل ویلې چې زه خپل خور تا ته درکم او تا خور زو کما نو ته به خسته خزوی او زما بدرنګ خزوی نو په دې باندې جګړه شولا او جګړه شولا نو لګیا شو د حابیل مړکو حابیل ورته ستانه مړکو کته ما مړکای نو ما ګناهو پتا باندې خپل ګناه خاصم در باندې دا بهر حال غي مړ چې مړ کو بیا غلاش پروت او دا پویدو پدې نه پویدو چې په دلاش باندې څو کما نو الله ورته د کرغان راوستول هغه کرغانو جګړه وکړه د یو کرغې بل کرغې مړ کو او بیا په 50 سره ورته ځم کړه لوکندله او دا کرغې په کې خپلو دی تعالی تعالی طریقه وخدله او فیصله الله تعالی وکړه اصل کې ډېر بنیادی خبره دا غي فیصله ده فیصله الله وکړه چې نن نه با څوکم چې قتل کوي هغه قتل کې بدستا یې سبب کیوي ځکه چې دا داسې بدیره چې شروع تا وکړه همدا غرنګ هر بدی چې څوک بنیاد کیدی ورته څوک ماغه بدی کوي نو دا چا چې بنیادی خو دی وي دغه حساب په کې شریک وي الله دې موږ تاسو معاف کړي ناغه طرف ته اشاره ده اظهار کلا قربا
قربانن چې دوړ قرباني وکړه د تقرب د پاره قرباني وکړه بیا په روایت کې راځي چې حابیل یو غټ مزیدار خستا څور دار واستو او قابل چې کوم هغه چرته زړې ورستي دانه مخکینی کال پاتې و مغه راوستي او قرباني ته کې خوري او طریقه د قرباني داوا چې او چت ځای باندې کې خدل الله مبارنه او راوستو چې چا به قبول شي او هغه به وسوسه دا کیسه مخکې ما بیان کړی و فتقبل نو قبول شوا من احدهما دوی کی یو کس د دې دواړو ولم يتقبل او قبول نشولا من الاخر دبلنا قال نوولي اغورور چې هغه قبول نشوا لاقتلنك خامقذ بملقومتا قال اولي وتدابل دکم چې مړکو انما بشک خبر ادا بلنه دا يتقبل الله قبل الله تعالی من المتقين د پرهیزګارانو نه تاکي به تقوا نه زکه قبول نه کړه نو الله تعالی خو قبلې او دا د هرې قرباني د پاره یاد ساتي چې د نمود د پاره وي نمایش د پاره وي د وخت د پاره وي د بل څه د پاره وي نو هغه الله تعالی څنګه قبول کړي چې ستانیت کې دا شعر او کستانیت کې د الله د تقوا دا یره د الله د خوف ته وجنه دا کار کوي نو هغه غوخه او د نور نعمتونه دا د غیب ویم حیثیت لري ثاني حیثیت ده دغه لئن بسطا کچریت راوغت کې الیا ما طرف ته یدکالا سقل لتقتلنی دې لپاره چې ما قتل کې ما انا نه یمز بباسطین در اوګدون کې یدیا لا سقل الیک استا طرف ته لاقتلک دې لپاره چې مړکمتا زنه مړکومتا لنی بشک از اخاف یریګما الله تعالی نا رب العالمین چې رب دې ټول جهانونو انی بشک از اريد غالما ان تبو اجت اختشی باسمی زما په ګنا باندې و اسمک او په خپل ګنا باندې راگیر شي زما په ګنا په خپل ګنا کې فتكونا نبيبتشي من اصحاب النار د دوزخیانونا وذالکهم د غرنجي جزاء د سزا ده الظالمین د ظالمانو فتوعت بس تیار کړو هغه ادا معنا په فمن تطوع کی شی و خوشالۍ سره مینې سره چې کم کار کوي هغه ته ویل کی ان دې شوق سره دا کارو تیار کړو دې لهو هغه نفسه نفس هغه قتل اخیه بوجل د خپل ورور کې د ورور په مړ کولو ته تیار کړو فقتله نو بس مړ کړو هغه ورور فاصبح بس شو دې من الخاسرین د توانیانو فبعثا بیر واستولو الله ولا تعالی غرابا یکارغ یبحثو چې کنستلای الارض فی الارض بسمکه کی کنده کوله بسمکه کی لیوریه دې د پاره چې او خیدتا کیف چې څنګه یواری پټ کی سوءتا لاش اخیه د خپل ورور د تعالی تعالی او خی چې دا ورور دا څنګه په دې ځمکه کې پټ کی قال اولید دا چې مړ کړو قابل یا ویلته افسوس دې ما د پاره عاجزتو چې عاجز شوما ز کمزور شولما ان اكون دا چې شما مثل پشان حاصل غرابي د کارغي زو د کارغینم کمزور یم هغه مانه خو خیال چې دا بندوبست یو کو زو پدیم نه پویلا اسیم دې خپو مخکنه پریشان خو ګناه کیو کی خپو خوې فاواریا نو پټیکلو چې ز پټ کما فاواریا چې ز پټ کما سوءت اخي لاش د پرورور فاصبح بسو اغا من النادمین د پشیماننا خمان شو من اجل ذلك دوم دی وجنا كتبنا من اولیکل علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې انه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک تر قیامت پورې قتل کوي نو قابل ته بداغه ګناه ملایي دغه ابتدا کړی و دا حدیث ته باقاعده بخاری شریف عبد الله ابن مسعود نے روایت ده انه بشکا ان موږ اولیکل بنی اسرائیل باندې انه چې بشکا من سو قتل چې مړ کی نفس نه وکس بغیر نفس بغیر د بل نفسنا ان د بل چا قتل کړي نه بغیر د قتل نه او فساد یا د فساد نه چې فساد نه کړي فل ارض بزمکه کې فکانما د داسې شو لکا قتل چې وجلی وی الناس خلق جميعا ټول دا د شو لکا ټول خلق چې وجلی ومن احیاها او چا چې ژوند کړو فکانما ان یکس ژوند کړو دغه ژوندۍ بندوبست وکړو پیسې ورته 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 حالات ورته جو ژوند کول خو الله کوي کنه خدای ورته الله وسیله جوړه کاو د خپل د اخلاص او قرباني وجنه
فکأنما ندیدا شو لکا احیا ژوند کړل الناس خلق جميعا ټول چې دې ژوند کړی وی ټول خلق دیدا شو ولقد پتا کی سرا جاءتهم راغل دوی ته رسولنا پیغمبران زمونږه بالبينات بخار نشانات سرا ثم بیا ان یقینا کثیرا ډیر منهم د دوینا بعد ذلك ورستذین فی الارض فسمک کی لمسرفون د حد نتیریدون کیو دینه مخ یو واقعا هغه واقعا تاسو ووري بیا الفاظ معنی باندې ان شاء الله به تاسو پوهیږئ هغه واقعا دا سوا چې عرینا یو الکه و عرینا او دینه څخه خلق راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویلي چې موږ ایمان راوړو مدینه ته راغلیو چنانچه هغه ایمان راوړل مسلمانان شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ خو دلته زمیدار خلق یو او دلته خو تاسو د علاقې د اوبو وغیرہ په موږ باندې خیر انغلی د اغیر انګونه زیړ شول زیړ غالبا زړې شوی یا د مهدی بل څه تکلیف ورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ ته داسې بندوبست وکړه چې موږ د تازه میوه یا تازه بوټي ونه وغیرہ دا خورو سبزی په صورت کې وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته علاج وکړو چې داس چلو کوي چې تاسو لاړ شئ فلاني علاقې ته چې هغه کې دا سبزی وغیرہ کیږي او د اوخانم بوزي ځان سره او د دې اوخانو یو چرواهي هم ورته ورکړلو یو کس هم ورته ورکړلو دا غینم سریا یا سوریا سین ری یہ الف سره ده نو چاته څنګه پڑھاوی کی سوریا یا سرایا یا سوریا وغیرہ دا یو سره ورکړلو چې دام لا شي د اوخان څخه بوزي چې د دې اوخانو پېمس کوي او د دې اوخانو تشي امتیاز هم کوي دا والا تعالی تاسو علاج وکړي او دینه علاوه چې کله تاسو خشي بیا بغنباد چونانچې لاړ الله تعالی دې خپل خطر بشول تیار شول او پای بغیر اسکلیو همدا غرانګي نور چې کم ضرورت زندگی والا تعالی او تور کړو نو د دې په نیت کې فرق راغی او دا سړی د کم چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ورسره استولیو د اونیو او اولی ورته د دې سترګي وېسته باقاعده او بیا دا یو حصہ ورته کټ کړل او بیا دې په تکلیف سره مړ او خان روان کړل او تختیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه تاسو ویلي دي چې هغه خو یوازې یو حیثیت پیغمبر خو نه وکنه چې دا یو خلکار کو نو باقاعده د سیاسي هغه تنظیمات باندې پویدو هغه چنانچه مجاهدین په سواسته ول چې کیږي کوي او دی ور په سلاړل او وینول او چې وینول نو راي وستل او اوس وګړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی او هغه باندې کې الله تعالی فرمایي په سورته توبه کې چې دا رحیم هم دی او رؤوف هم دی او بدی پتا سو باندې بدلږي خو چې کم ځای کې د الله تعالی د حکم راغله دی نبی نرمي نه کړي به نرمي نه کړي به د الله د حکم نافذ کړي او دا ټول موږ ته پر الله تعالی خیر لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه موږ پر نمونه ده چې دا تاسو کوی داسي چنانچه فیصله په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې اول ورته سلایي وخټوي په اور کې ګرمي کوي وته او هغه وخټ ګرمي کړي په اور کې او بیا ورته پسترګو کې راکړي څنګه مرګ چې وې کړو او مغرنګي ورته پسترګو کې راکړي هم دغه او بیا هم دغه رنګي چې کم کار هغه کړو د دې لاسونه خپي هم دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلاف نه دغه لاس او چپ خپا دا کټل بیا دا لاس او چپ خپا کټل او بیا الله تعالی هم دغه رنګي په تکلیف سره مړ کړ پیغمبر علی السلام څنګه چې هغه سړی مړ کړو هغه طرف ته اشاره ده په دې آیتونو کې هغه تاسو وسوارئ دې درې بنیادی غلې کړې سزاګانې وي یو دا چې غلا کړو بل دا چې ډاکایا چولې بل دا چې اسلام نه مرتد شي او قتل کړو دا درې د څلور بنیادی شی نه وځي نو دی وجنه تعالی د هغه د لپاره سزا او مغرنګ سخت ورکړه انما بشک خبر دا د بل نه دا جزاء بدل الذين دغوا خلقوا يحاربون چې جګړه کوي الله الا سره ورسوله او دغه پیغمبر سره ويسعون او هغه کوشش کوي په الارض پزمکه کې فسادن د فساد کولو کدا فساد اوسم څوک کوي کدا حکومت یو قبل څوک یو قبل څوک او جهادونه نیوي او سزا به هم دغه ان یقتلوا دا چې قتل دکړي شي او یصلبوا او یاد په پانسی او خجول شي او تقطع یاد پرې کړل شي ایدیهم لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی من خلاف عدل بدل او ينفوا او یاد او شړل شي من الارض دزمکنا الى بدر او دې شړل شي دزمکنا ذالک دا لهم دوی لپاره خزي ذلت په دنیا په دنیا کې ولهم دوی لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی
الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستا من قبل مخکې لدینا ان دا تقدیرو چې تاسو قادر شئ علیهم باغی باندې او دا اوس قاعده زده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ګناه وکړه کغه اغلا وغیرہ او دا هغه معاملہ عدالت ته پیش ولا بیا به سزا ورکول ضروری چې عدالت فیصله وکړي سزا به ثابت شي الا او چې هغه عدالت ته سزا پیښ شي نه وي هغه نه مخکې توبه وباسي نو بیا د توبې نه بعد هغه خامخ عدالت ته برابر لکه چې نه کړه توبه وستلې ده په یو ور مقدمه په دایره شو نو بیا کا غډیر وای چې ما نه کول او دا واغه وغیرہ نو بیا به قاضي فیصله کوي کاغه باندې ثابت شونه سزا نه به خلاصي د دې دغه بهانه وغیرہ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا بس په شيء ان الله بشکل تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان ده یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اتقوا الله ويرجوا الله تعالی وابتغوا الټوي الیه هغه طرف ته الوسیله وسیله وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیلی داغه بلا رکی د الله بلا رکی لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ دی وسیله باندې ډیر زیات خلکو یو عجيبه وتی شی جوړ کړی حالانکه وسیله د لپاره چې کوم آیتونه په قران کریم کې دي دوه الله تعالی ذکر کړی دي یو په سورته مائده په دی آیت نمبر 35 کې او یو سورته بنی اسرائیل کې شپږ 55 نمبر آیت ده 56 او 57 56 او 57 د بنی اسرائیل په دې کې الله تعالی د وسیله خبره کړې ده او دواړو کې الله تعالی ډېر وضاحت سره کړې ده خو موږ خو بیا بس موږ خو یو داسې الله دې موږ ته معافي وکړي داسې شی مته جوړ کو چې دا خبره مخامخه متنازعه کا د جګړې ذریعہ جوړه کا او دې آیت کې واضح الله تعالی خود لیدا چې وسیله د جهاد ده او درې شیونه الله تعالی د وسیله د لپاره په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث سره خودري شوی دي نمبر 1 اسماء الحسنا چې الله ویلي دي قران کریم کې چې او غواړي د الله تعالی نه د اسماء الحسنا په ذریعہ سره او چې یا الله تعالی ته رحمان ته رحیم ته قدوس ته مالک وغیرہ وغیرہ هغه سره وغواړه نو استاد غنوم اغستل دا به تا د پاره وسیله جوړ شي د هغه دعا چې دی غواړي هغه به الله قبول کړي ولله الاسماء الحسنى الله د پاره خسته نمونه دي فتحوه بها وغواړي هغه نه په دې ذریعہ سره ان دا وسته جوړ کړي الله تعالی ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي داسې باقاعده چې په دې اسماء الحسنى سره موږ دعا کوو الله تعالی ته یو وسیله ده دویمه وسیله ژوندې سره دا صحابه کرام هم کړي تم کوا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نه بعد که راغه باران نکیدو او عباس رضی الله تعالی عنہ لا ژوندې وو نو دی عباس رضی الله تعالی عنہ ځان سره وېستو او الله ته ویل سوال وکړو دي صحابه کرامو چې الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې وو موږ باغی ذری سره تاسو دعاګانې کولې اوس هغه ته تللې ده وفات شوه ده او داغه د اتر ژوندې ده نو ته دعا وکړې عباس هغه ته ویلې ته دعا وکړې چې الله تعالی موږ باندې رحم وکړي نو ژوندې او تم ژوندونه دعا غواړه نیکانو په سیلاړ شه حجانو ته ورشه مجاهدینو ته ورشه هم دا غرنګ نور چې ته نیک بزرګ خل سره غن دعا وغواړه دا بدنه ده کوا همونو نو وجر تر صحابه کرام نه دا مستنه چې د مړی ته تللی دي چې علم ترا کوا دا به مشو دریامه چې کومه داغه د پاره هغه په حدیث کې د بخاری شریف چې درې کسانو او دا په یو غار سفر کیو هغه د یو غار کې د باران نه پناه واغستا او هغه باندې یو کانه وو هغه را پرې وته غار په بند شو چې غار په بند شو کانه نشو لري کوله نو دی ولې وسکو نو خپل کې فیصله وکړه چې مونږ به خپل نیک عمل ذریعہ سره الله تعالی نه دعا وکړو نو دی وینا تاسو اړ یو کس خپل نیک عمل یاد کړئ او هغه ذریعہ سره دعا وغواړئ چنانچه دا یو چې کوم نیکی کړي وا چې الله ما پلاني وخت کې دا ګناه دا نیکی کړي وا ستاره زاده پر الله تعالی دا ته قبول کړي او موږ نه دا کړه لري نو چنانچه لغون ته کړه لري بیا بل وکړه دعا لګ لري بیا بل وکړه دعا دا لګ لري بخاری شریف کې دا ګناه ذکر نشته دا بنورو کتابونو کې به تور تشریح اشته ده چې و د مور نه فرما برداری کړي وا او یو د الله د پاره زنا پر خو دی وغه په چار څو نیکی کړي وا خپل نیکی الله ته د وسیله د پاره پیش کړ نو تم کا وداسي دا غدرون علاوه نور صورتونه د وسیله چې کوم خلکو جوړ کړی دي چې الله د فلانی بابا په نوم باندې د فلانی په برکت سره د فلانی په دې دغه سره دا صحابه کرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي دا غي نه دي کړی نه صحابه کرام کړی دا غي نه زیات نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوق نو دا درې شو نشو یو عمل شو
یو د الله تعالی اسماء الحسنا شو یو تاسو کې کوم نیکان خلق کی یو بل توای چې ما ته دعا کوه لکه یو واقعه د موسی علی السلام باره کې چې هغه تعالی ویل چې هغه جب سرمانه دعا وغواړه چې باغې باندې ګناه نه شي نغو یا الله تعالی داسې جب وچرته وي چې هغه نه ګناه نه شي وینا استاد ملګری جبا د ستا په حق کې ګناګار نه ده نزتا ته دعا کوم نو ستا په حق کې زما جبا ګناګار نه ده اپاکه ده نو دی وجنی یو بل ته دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې دي صحابه کرام براتل پیغمبر اسلام ته ویل چې موږ ته دعا وکړه صحابه کرام یو بل نه دعا وکړه چې موږ ته دعا وکړه خو ژوندونه او کیفیت د درې واړه موجود ته هغه ته اشاره ده ولدمره خبره کافی ده اوس الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله ويرجوا د الله تعالی نه وابتغوا اولتوي الیه هغه طرف ته الوسیله وسیله ویل کیږي د دې نه دیجه تزي د دې په منځ کې پړې واچي یا پل جوړ کې دا ذریعہ جوړ کړي ځان ته بچاو او هغه متاسو خو تل چې دا ذرای عمل کوه بچ بشي اسماء الحسنا وای بچ بشي نیک عمل بنیاد باندې هغه بتا ته باغ جوړ شي ان الذين وجاهدوا او جهاد کوي دا هغه وسیلینا اټور نه بهترین عمل هغه جهاد ده د الله د دین د غلبې لپاره کوشش کول دا ټول نه بهترین وسیله ده دغه چې دغه آسان مثال لګنه زله ګیما ځان لپاره وخه پیدا کوم او به خبرم دا خبره ده ما ځان مرقواري یو سړی زما په مقابله کې لګیلا هغه پیدا کوي د کیلو په 10 کیلو 50 کیلو نور خلکو ته ور کوي نو غډیر ځاته فائدې ذریعہ ده نو جهاد هم د کرنګي ته هغه کوشش ته چې د په نتیجې کې خلکو د پاره د دین آسان شي لکه جهادو کې اسلامي نظام راشي خو نکی آسان شي او چې نکی آسان شي نو ټولې کوي او چې نکی ګرانې نو څوک نه کوي کولې بیا ګرانې فی سبیله دا غبلار کی لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي لو کچری ان لهم شدوی لپاره ما هغه په الارض چې بسمکه کې دي جميعا اټول دغه سی آیات تشریح ماته سمخیم کړی و چې کدا ټول مکه او اسمان د فدیه په بنیاد باندې ډکې او الله نه ځان خلاصي د سزا نه نشته قبليږي ومثله او دانه پشان دي نور هم دا دنیا ډککا عمره او بل دنیا هم ډککا معه دا غسرا ليفتدو دې د پاره چې تفیدیا ورکی دې د پاره چې ابوی فدیه ورکی به په دې باندې یعنی ځان د عذاب نه خلاص هو د پاره من عذاب یوم القیامت عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم چرې به قبول نشي د دوینا ولهم او دې د پاره به عذاب علیم دردناک یریدون دوی غواړي اراده لري دوی ان یخرجوا چوزی من النار د اورنا وما هم او نبی دوی بخارجین وتنکی منها داغینا ولهم دوی د پاره عذاب مقیم همیشه پاتې کیدونکې قائم و دائم والسارق غل سړی والسارقه غلا خذا فقطعوا فریقی ایدیهما لسن د دواړو جزاء اندا سزا ده بما په سبب د اغا کسبا د کم کار چې کړي د دوی نکالن د پاره د عبرت چې نور خلق بداسیونه کی من الله تعالی طرفنا والله ولا تعالی عزیز ذو د حکیم خاوند حکمت ولده خیلات بو کټکی خیلاس کله خیلاس کټ کېدل نو ورسته بیا غلا وکړه نو چپک په کټ کی کبه غلا وکړه نو چپ لاس پکړ کی کبه غلا وکړه نو چپ په پکړ کی څومره مقدار غلا وکړه پدې کې د فقهاو اختلاف دی دغه اختلاف دی سوډې لګوي سوډې زیات وایي وغیرہ بهرال ها یو صورت کې عمر جانتانو دا حکم ساقط کړو چې آلته قحط راغلو او خلق سره مال نو نو د خلق مجبور چې بل باندې خپل لګول نو دی وجه نه دا سزا ساقط کړو به د پر نور احکامات حکم عام دی غتا سوالو او دا حکم د انفرادي سړي لپاره نه چې تل اگیا شي بل غلا کړی د اولاد ټکټ کې نه دا د اجتماعیت هغه نظام چې کوم ته دین ویل شي او هغه دین چې کوم ته اسلام ویل شي دا هغه په نتیجه کې چې کوم عدالتونه وي یا کوم نظامي او دا حکم د الله طرف نه دی خامخا بکای او چې نظام نشته نو حکم نه منول کیږي نو چې نه منول کیږي نو موږ ګناګار یو ځکه چې الله حکم نه منو نو خلاصي کو پس چې داسې نظام قائم کړل شو داسې نظام لپاره کوشش وکړل شو او هغه نظام زموږ او د نور خلکو لپاره باعث رحمت وګرځي نو د دې کوشش باندې موږ تاسو ټول به ملامت یو الله دې موږ تاسو بچ کړي سزا نه والله ولا تعالی عزیز ذو الورد حکیم خاوند حکمت ولده فمن بسغ سوق
تابا چې توبه وستا من بعد ظلمه ورست د ظلمنا واصلح وعمل نیکلو فإن الله بشک الله تعالی یتوب قبل علیه توبه داغه یعنی مهرباني کوي باغ باندې قبلې توبه داغه مهرباني کوي باغ باندې د الله چې عدالت ته پښوي نه او چې ور پیښ شو نو بیا سزا بیا ضروری ده کور باندې ثابت شي ان الله بشکل تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان ده علم تعلم ایت نه پويږي ان الله چې بشکل تعالی له هغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه يعذب هغه سزا ورکړي من هغه چاته یشاء او چې وغواړي ويغفر بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې هغه وغواړي والله ولا تعالی على كل شيء قدير پرچ باندې قادر ده یا ایها الرسول اے پیغمبر لا يحزنك غمجن دین کتاب الذين كسان يسارعون چغیتون دکای پتیزی سره کوي کار کوي پتیزی سره فل کفر په کفر کې من الذين ذو خلقنا قالوا چغی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي بیا افواههم په خلق خپل باندې ولم تؤمن او مؤمن ندي قلوبهم زلون د ابوي یعنی ایمان ابو زلون ته کوشش وینه ده ومن الذين ذو خلقنا حادو چې يهوديان شوی دي سمعون اغي اوریدون کړي للكذب د دروغ خبرو سمعون اغي وقت دي لقوم قوم اخرين نور د پاره پیغمبر علی السلام ته باقاعده راستول چې داغه خبره واوره او چې را بیوړې ورته بیا باغی باغی کې مشورې کولې چې څه داسې خبره دینه راو بسو تنقید پیو کو الزام پیو لګو تبدیلی پکې راولو او بیا هغه سبب باغی باندې الزام لګو دا به دغه کارو هغه کار بداو لم یاتو کا چې نه دی راغلی تا ته هغه خبرې وړي هغه خلکو ته چې هغه خلک تا ته راغلی نه دي یحرفون الکلمه بدلوي خبرې کلام د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او یا په تورات کې بده کم تحریف کو من بعد مواضعه ورستد هغه خپل زاینونه یقولون دوی ان کچری اوتی تم درک لشتا ستا هذا دا حکم فخذوه ایمنی یعنی کا حکم داسې وی چې مونږه کو نو به ایمنی او کدا سينو به ممنی لکه د سزا وا د زناکار سړیو زناکار خزه نو یې کوي ویلې چې یاره د دې لپاره هم د غرنګ مخ تور ول دی په بازار کې ګرځول دي خو به ایمنی او کبه رجم کولو نو به ممنی همدغه سي ټول وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچری در نکړل شي تاسو ته دا فحذروا بيدان ته بچ کئ ان مې منی بیا مَن يُؤْمِنْ او غڅو يريد الله چاته چې وغوړي الله تعالی فتنته په فتنه کې چول داغي چاته چې الله تعالی د فتنه ور کول وغوړي فلن تملک بسس کلب مالک نشیت له هغه د پاره من الله د الله په مقابله کې شیئات شی ان ته اخلاص نه کیغه د الله د فتنه نه لهم د پاره په دنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب د عظیم لوی سمعون اوریدن کی دی دوی للکذب د دروغ خبره اکالونا قړون کی دی دوی للسحت د حرامو دا دوی کوله داسي او دا سو به لګي چې هغه میوه ته چې د پستکې تیل لري او به په خوند خوري یعنی حرام په خوند خورل حرام په خوند خورل دا سره تر دغه پکې نه راتلا فإن جاءوك بیا کچری دورا شتا تفحكم نو فیصله وک بینهم د دې پمنس کې او یا اعرض مختواړه عنهم د دوینا موعده داسې شوی وا چې تاسو ته ازادي کپ تورات باندې هو فیصله کوي او کپ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوي نو دیو جن الله تعالی د دوړ اپشن او تورکل چې کدی په خپل کې فیصله کوي او تبه فیصله کوي او کنه کوي دا دوی سره موعده او يهوديانو سره خو فیصله به الله په کتاب کتا سوی کوي کبه مای کوي نو هغه په فیصله کول نو تحریف به کې کو او کې قران کریم کې کوئی تعریف نشو کولای دا مسلمانانو سره نو کته فیصله کوي او یا کته ته مخ اړای عنهم د دوینا و ان تعرض او کذبه ته مخ ته واړای عنهم د دوینا فلن يضروك نو چر نقصان نشي رسوله تا شیء هیڅ شیدا ان زره برابر هم و ان حکمت او کبه چرته فیصله کوي نو فحکم نو فیصله او ک بینهم د دې پمنس کې بالقسط په انصاف سره بیا او ته ته په فیصله کې مکه وچ کني يهودي دي وغيرها ان الله بشکل تعالی يحب وخي المقسطين انصاف کوونکی وکيف وسنگب يحكمونك منصف جوړ کیتا څنګه دوی پتا باندې فیصله کوي وعندهم دوی سره التوراۃ تورات ده فيها باغي کې حکم الله حکم ده الله تعالی ثم بیا يتولون ابو مخړی من بعد ذلك ورست الذين وما اولئك او ندي داخل بالمؤمنين مؤمنان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ډېر عزتمندو، الحمدلله موږ استاسو د سورۃ مائده 43 نمبر آیت پورې الله تعالی موږ ته توفیق راکړو د دې بیان او د دې اوریدو. الله تعالی دې موږ تاسو په هغه باندې پوي کړي او الله دې عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ ته مزید قران کریم آسان کړي او الله دې موږ ته شرح صدر په هغه باندې نصیب کړي او بیا دې الله تعالی دې موږ ته ذریعہ وګرځي د دنیا او د آخرت د کامیابی. الحمدلله د شوري د روزي هم مبارک میاشت هم باندې الله تعالی راوسته ده. الله تعالی لوی فضل او کرم ده. آینده د پاره بچا زندگی وي الله تعالی دې موږ تاسو په هرې نکی کې نصیب وکي ولا دې موږ ته آسان کړي. سورہ مائده آیت نمبر 43 تاسو واوریدو. معنی دې دا سیدا ان بشک مونږه انزلنا را لګلې ده التورات تورات فيها چې په هغه کې هدن هدایت ته لار خدان ده ونور او رڼا ده يحكم فیصله وکولا بها اغه ذریعہ سره ان تورات ذریعہ سره النبیون پیغمبرانو الذين اغو پیغمبرانو یا اغو کسانو اسلمو چغا تابعدارو ایمان راوړیو للذین اغو خلق د پارا ان دا فیصله وکولا د اغو خلق مبارکی هادو چې يهوديان شي وو. دا سمانه مکه وای چې يهوديان وو دغه يهوديت دوی ته الله نو خوښ کړي نه دا نو الله ور کړو چې تم چې دا معنی راشي په الفاظو کې او د دې په تشریح هم دې ځان په خپل يهوديت ته اچول او يهوديان شي وو دی د الله طرف نه د دینونو مسلمانانو چې يهوديان شي وو والربانيون او د دوی بزرگان خلق مشران ربانی د رب ولا الله ولا لکه موږ وایو د الله ولا د الله په مینه کې هغه مسبي یا د الله په نوم باندې هغه نوم تعارف شوی. موږ عام پښتو کې دا خبره کوو والاحبار او عالمان د هغه عالمان مليان مشران بس وغيرها بما فهغه یعنی په سبب د هغه وجه په سبب د دې وجه استحفظو چې دی محافظ ګڼلی شوی وو یعنی الله طرفنا دیتا د دې تورات د حفاظت ذمہ داری ورکړې شوی و چې د دې بتاسو حفاظت کوي د دې باره کې ځلی بتاسو فیصله کوي من کتاب الله د کتاب د الله تعالی نا وکانو او اوي علیه په هغه باندې په دې بیان په دې خبره په دې تورات د الله طرفنا په دې ذمہ داری شهداء گواهان فلا تخشوا الناس فلا تخشوا بس تاسو مې یریږي الناس د خلقنا وخشوني او ما نه یریږي ولا تشتروا او تاسو ما خلای اشترا من هر وخت ما یاد ساتي ترجیح ته ویل کی نو دی وجنه د زمانہ په اغستو کیم کیږي او په خرڅولو کیم کیږي یعنی تاسو ترجیح ما ورکوي بیااتی زماد آیاتونو باندې یعنی په بدل زماد آیاتونو کې ثمنن کی قیمت پیسې دنیا قلیلا چې لګدا دا دنیا چې لګدا ومن لم يحكم ومن او اغسو لم يحكم چې فیصله اونکی بما فهغت انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک بسمدغه کسان هم الکافرون هم دی کافر دي چې الله نازل کړی دی کوم حکم چې الله کړی دی په دې باندې څوک فیصله نه کوي نو هغه کافر دی. دې کې دا ځین کې واچوي چې فیصله نه مراد یوازې د عدالت فیصله مراد نه ده چې عدالت کې فیصله نه کوي او عدالت کې د الله کتاب نه وي او عدالت کې قران نه وي نو هغه کافر دی نه. هر هغه فیصله چې تکي
هغه کور کې دا هغه معاشره کې دا هغه ته تنها کوي هغه ته جمع کې کوي لکه موږ د رشتو فیصله کوو موږ دلته دراتلو فیصله کړی دا راغلی موږ دلته ناس پیو فیصله هم کړی دا ناس پیو هر یو کار چې ته کوي نو هغه کې ګوره چې دا کار ماته د الله حکم شته په دې کې د کولو او یا الله حکم شته د نه کولو نو که چیرې هغه د الله حکم یا د الله تعالی چې کوم نازل کړی دی موږ ته د قران او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د احادیث په صورت کې هغه رکاوټ وي او هغه انکار کوي نو هغه کار مکو هر فیصله ټولي فیصله تی مراد دي او الله تعالی فرمایي چې دا کار دا بدله د کفر او د پته همي چې دا الله منع کړی دی او هغه باوجود به بل کار کوي دا هغه څوک دي وکتبنا او مونږه لیکلی وو دلته په معنا د فرض ده یعنی مونږه فرض کړی وو علیهم په دوی باندې فیها په دې کتاب کې په دې تورات کې ان بشکا یقینا النفس دا نفس انسان سړی یا زنانوی ان النفس چې نفس بالنفس په بدل د نفس کې ده ان یو سړی چې امر کو دغه په بدل کې به بل سړی مړ کولای کیږي قاتل به مړ کولای کیږي کله قاتل خان مړ کړي وي نو دا غلامی نو غلام به مړ کیږي او کله کې لس کسان شریکونه له صلاح به مړ کولای کیږي او دا څنګه ده چې دلته یو غریب دی او الته مالدار مړ کړي دی نو دا خاندان به لګيږي د کور مالدار به مړ کړي نه چا چې قتل کړي دی چا سره چې د قتل هغه فیصله ده والعين او سترګا بالعين د سترګې په بدل وي والانف او بوزا بالانف د بوزې په بدل کې وي والاذن او غوږ بالاذن د غوږ په بدل وي والسن او غاف بالسن د غاف په بدل وي والجروح او نور زخمونه قصاص په بدل دي څومره چې زخم رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلم شریف حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې یو يهودي یو د مسلمانې جنۍ چې هغه سره سونوا د هغه سره داسې چکولې او هغه شکایت راغله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته چې کله پته ولګیږي چې د يهودي دا کړو نو چې څنګه سزا څنګه چې هغه عمل کړو او مکرنګ هغه ته سزا ورکړل شو چې څومره چې همدغه رنګ یو واقعه ده غاښه چې هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه رنګ سزا ورکړه څنګه چې سزا ورکړي هغه سزا به هغه ته ورکول کیږي کاغه په ذریعہ کوموي لکه مثلا یو سړی مړ کړی شوی دی په چاړې وهلې شوی نو دا بل په کار چې په چاړې وهلې شي نو مغرمي کا ګولې باندې وشتلې ده په کار چې ګولې باندې وشتلې شي وکړ کړی شوی دی غوړې په کټ کړی کی ول جروح نور زخمونه قصاص په بدل دي دا زخم مناسبت سره فمن بسغتو تصدق چې صدقه وکي دلته صدقه په دي بدل اغستلو کی دي یعنی معافي زخمی را شوه ده او هغه معافي کوي چې بس یک ما معاف کړه زه معاف کوم بدلنا علما به د اغه ان دا غزخم هغه تکلیف چې کوم رسیدل ده فهو نو هغه کفاره کفاره بشي له د پارا دغه معنی او دواړي صحیح دي دواړه مفسرینو کړی یو د زخمی لپاره ده دا زخمی شوه ده د معافي وکړل دته نو اې د معافي کول به الله تعالی د ګناهونو کفاره وګرځي یو معنی ده دویمه معنا دا چې دلته خود جرم کړی دی زخم کړی دی نو د معاف کول دا داسې شو لکه د کفاره شو او څوړ باندې هم د غنی منطبقي کی به هم په فیصله وخت کې څوړ لپاره هم د کوي معنا دا هم د غرنګي په فیصله هم داسې ده ان هغه باندې اضافي سزا نشته ها کاغذ هغه قانون چې کم کې هغه اوسېږي هغه د حکومت وغیرہ بل د هغه جرم کړی دی هغه د هغه قوانين یا د هغه قانوندانو فیصله ده چې هغه سزا ورکړي او د مجروح طرف نه باغې باندې بل هغه باندې چې د بدیت غواړي چې ما وخت پر کړه د وخت بدل کې ودونه پیسې ودونه ورکړي ومن او هغه څوک لم يحكم چې فیصله نه کوي بما په هغه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک بسمدغه کسان هم الظالمون هم دی ظالمان دي وقفینا امغا پر لپس اولیګل یو بل پس مبل اولیګو علی آثارهم آثار نقش قدم ته ویل کی یو پس بل هغه په یو لارې تل ده په مغه لارې باندې بل دا د دلیل ده چې پیغمبرانو د یو بل مخالفت نه کړل څنګه چې مخکې تاسو بیان شوی دی ټول پیغمبرانو بنیادی خبره اکی اور وړه ده الله طرفنا نو اوملیګل یو مطلب دا ده او دویم دا ده چې ما یو وخت هم بغیر د هدایت نه دخلت پر خودی نه دي او دی په بل پیغمبر پسې مې بل لګل له داغه نقش قدم باندې اعلی آثارهم د دې په قدمونو پسې د دې په نقش قدم باندې
بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم مصدقا چې تصدیق کوونکی او لما دهغه بین یدیه چې د نوړان دیو هغه څه شو من التورات د تورات نه یعنی چې تورات ده واتیناه او موږ ورکړو عیسی علیہ السلام ته هو اشاره ضمیر د عیسی علیہ السلام ته موږ ورکړو عیسی علیہ السلام ته الانجیل انجیل فيه چپاغي کې هدن هدایت ونور او رڼاوا ومصدقا او دې تصدیق کوون کې لما دهغه څه بین یده چې د نوړان دیو من التورات د تورات نه د دې خبره ما تاسو مخکې کړې و چې انجیل د تورات لپاره ناسخ نه و بلکې دا د انجیل د تورات تتمه و لکه څنګه چې موږ قرآني کریم د مخکې ټولو کتابونو دا ناسخ دی او هغه منسوخ کړی شوی دی وهدن او هدایت وموعظه او نصيحت د سجب چا د پاره للمتقین پرهیزګارانو د پاره وليحكم او پکار دی چې فیصله دیو کی او خامخا فیصله دیو کی اهل الانجیل انجیل ولا منون کی د انجیل بما هغه زبانه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فيه باغه کې نن دی مومنی دا نن چې مومنی نو سیدا دغه چې نن په انجیل کې دا خبره موجوده ده چې ورسته پیغمبر برازي او احمد او هغه بنومي او قران براوي نو چې انجیل خبره ومني نو خپل مسلمانۍ کې په دې انجیل خبره مانی نه اگر کدی کې ډېر زیات تحریف کړي دی هغه بما انزل الله ومن لم يحكم او تو کې فیصله اونکی بما بهغه زبانه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فاولئک بسمدغه کسان هم الفاسقون هم دینا فرمان دي دا درې شدید ترین دفعه الله اولګولې د فاسق او د ظالم او د کافر څوک هم چې د الله د نازل شوی حکم په مقابله کې بل فیصله کوي کغه قانون دی کغه سړی دی کغه د مزاج دی کغه د مقابله کې د خزره وغیرہ وغیرہ وانزلنا او موږ نازل کړی دی الیک استا طرف ته الکتاب دا کتاب یعنی قران کریم بالحق فحق سرا مصدقا چې دې تصدیق کوون کړي لما دغه کتابونو بین یدیه چې دین اوران دیو من الكتاب د کتابنا ومهیمنا او امین د دې لفظي معنی امین امانت ساتون کې ده د اغي باندې احاطه اچون کې ده ګیره اچون کې ده نگهبان ده د کومو هغه احکامات چې تورات انجیل یا بنور شینو کې وو د هغه ټول خلاصہ قران کریم ده او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث هم ده چې د هغه کتابونه چې مخکې راغلي شوی دي دغه خلاصہ قران کریم ده د قران خلاصہ سوره فاتحه ده او د سوره فاتحه خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لمو مستا عبادت کو او تعالی مدد غواړو او همدغه خبره مخکې برازي تاسو بواوري هر پیغمبر به همدغه خبره کوله چې د الله عبادت وکړي همدغه خبره په سوره فاتحه فإياك نعبد کې هم ده ومهيمنا او نگهبان محافظ ده علیه باغ باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي او هر قرآنی کریم بیانون کی تعالی دا فرمایي منون کی تعالی فرمایي فحكم بفیصلو کا بینهم د دې په منځ کې بما بهغت انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو لکه چې د قران او د الله د قانون په مقابله کې چې کله د بل فیصله کوي او د چا خواهش کو باغی کې موجودي کنه یا به قوم یا به کله یا به نور شل نوي نه د غي د خواهش پیروي مکوا عما جاءك عما دغنا جاءك چراغلی دی تا من الحق د حقنا چې دا ثابت ده لکل د حق معنا هر وخت یاد ساتي د دې معنا متاسف کړی و چې د چوکاټ لپاره دې جوړ شي او ته هغه ته چوکاټ راوړي او دا هغه کې ولګي نو فټ پکې راشي دې د ویل کېږي حق نو دیو جنا د دې قران کریم هر فیصله څنګه د فیصله خبره ده په هر زمانه کې هر چا د پاره درست ده دا څوک نشي ویل چې دا ظالمانه ده دا څوک نشي ویل چې دا مخکنی خلکو د پاره ټیکو موږ د پاره نه ده دا څوک نشي ویل چې موږ د پاره نه ده رسمي خلکو د پاره وي نه دا حق ده د فیصله حق ده د حق معنا صرف رښتیا نه ده یعنی د هر خبره په هر وخت دا به ټیک ثابتېږي په انجام لحاظ سره لکل د هر چا د پاره جعلنا مونږ جوړ کړی دي مقرر کړی دي منکم دستاسنا شرعتن لارا شرعن د شرعن لکه موږ وایو کنه کله تاسو بډونه لیکلی وي یو ځای کې الته لیکلی وي یہ شارع عام نہیں ہے دا شارع وغیرہ دا وای لارې ته
لارا نو هر چا ته موږ ورکړی دی شریعتن یو شریعت یو طریقه د عبادت لکه زمونږه طریقه بیل وا د يهوديانو بیل وا د عیسایانو بیل وا خو بنیادی خبره د الله طرف نه ټوله ایکی ودا لکه زمونږه رمضان د ټوله میاشته د غیر رمضان کې روزي زمونږه بدلې وي کمی همدا غرنګي مزون کافیه همدا غرنګي نور ومنهاج او لارا منهج لارا د لکه مونږه منهج د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ده ولو شاء الله کچری خوخه وي الله تعالی خوښي وي د الله تعالی غختله الله تعالی لجعلکم نخامخه جوړ کړی دی وي تاسو ټول امه دلا واحده یوا ولکن اولیکن ليبلوکم چې هغه ازمایشو کې تاسو او ازمای تاسو فيما بهغتکی آتاکم چې درکړی دی تاسو ته فاستبقوا بس مسابقه کوي وړاندې شي ځان مخکې کوي الخيرات نکوتا فاستبقوا الخيرات منډه وهي مقابله کوي په نکو کې بل سره مقابله وکړي د نکي کې په مخ کې شه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې دوه شیونو کې حسد نشته ده یو الله تعالی چاته قران ورکړي وي او ته هغه سره په خپل ځل کې دا وګڼ چې زبدن زیات وایم از د کوم او یو چاته الله مال ورکړي وي هغه د الله په لار کې ورکړي او ته وایي چې زبدن زیات لګوم د الله په لار کې نمنډه وهي بنکو کې نکوتا الى الله الله تعالی طرف ته مرجعکم مرجع دستاسو واپس تلل دستاسو رجراج کې دل دستاسو جميعا د اټولو فینبئکم بیا به خبر در کی تاسو ته او بخی تاسو ته بما هغس کنتم چې وای تاسو فيه باغی کې تختلفون چې تاسو به اختلاف کو وانحکم وان او دا چې احکم تاسو فیصله وکي وانحکم او دا چې فیصله وکا بینهم د دې پمنځ کې صيغه د واحد ده فیصله وکا د دې پمنځ کې بما په هغه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو د دې یو واقعا راغلی ده عبد الله ابن سوریا او د دې غرنګ نور چې کوم دي يهود علماء دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغل او دوی ورته ویل چې موږ دې ته تیار یو چې ایمان راوړو او چې موږ علماء یو نو موږ ایمان راوړو سره به د نور يهوديان به هم ایمان راوړي خو په دې شرط باندې چې ته چې موږ دا کومه فیصله کوو دا فیصله زمونږ ومانه دا فیصله زمونږ ومانه یعنی کچھ دو سوال او سراکه کنه دا غلچک پیدا وکا نو الله غي بارک فرمایي وانحكم بينهم فیصله وکړه د دې په مخ کې د دې په منځ کې بما هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو واحذرهم او یریګه محتاط اوسېګه ځان بچ کړه دوی نه دا ټول معنی تحذير ځان بچاو ان یفتنوکا دا چې په فتنه کې واچي تا آزمائش کې واچي تا یا دا شکار د نوانه خلیچره چې بیا د الله ناراضگی باعث وګرځي ام بعد د ځنې ما هغنا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی الیک تا طرف ته ان مننا بعد منزنا فإن د کچری تولوا ذی مخواړی فعلم نقوشا انما بشک خبر دا بل نه دا انما دا حقیقت کې دوټ کی ان یقینا ما مننا دا چې تراشی دا کلمه د حصر دا انتهایی تاکید د بار الله تعالی وای یعنی دا سیدا د چې بیان کوي الله او دین علاوه بل نه ده نو دا یو ټکم کافی وو چې کله الله تعالی ډیر تاکید کوي نو لفظ دا غوي بشک دا سیدا بل نه ده یریدو چې غواړي الله الله تعالی اندا چې یصيبهم سزا ورکی دوی ته مصیبت کې واچي دوی تکلیف ورکی دوی ته ببعضی فزنا ذنوبهم گناهونو د دوی په وجه د ځنو گناهونو د دوی وان او یقینا کثیر اندر من الناس دخلقنا لفاسقون البتنا فرمان دي فاسقان دي اف حكم الجاهليه يبغون آیا دو یعنی دا دوی ته د يهوديانو د عالمانو د الله تعالی خطاب کوي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله اف حکم آیا فیصله الجاهلیت د جاهلیت یعنی د الله تعالی د مقابله کې بل هر یو حکم چره یبغون دی غواړي د الله په مقابله کې فیصله د بل چا غواړي دی ومن او څوک دی احسنو ډیر خستا من الله د الله تعالی نه حکمن په فیصله کولو کې لقوم د هغه قوم د پاره یوقنون چې یقین ساتي
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا مجر ویتاسو اليهود یهودیان والنصارى او عیسایان اولیاء دوستان. دب عبداللہ ابن ابی غمدہ غرنگی نور چکل منافقین بو چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفنا پدی مدینه کې پاغي باندې سختی راغله او خاص کر په بنو قینقاع باندې دغه واقعا ما بیان کړو. نو دی بیا دغه په مخ کې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دې څه موایا مونږ دې سره موعدی دي د زمونږ دوستان دي وغیرہ وغیرہ. نبی بارک الله فرمایي او راځي د سمخ کې واضحت نورم کیږي مجړو ویتاسو الیهود یهودیان والنصارى او عیسایان اولیاء دوستان بعضهم زند دوینا اولیاء دوستان دی بعضین دسنو ومن او سوچی یتولهم دوستی کوي دوی سرا سوچی په دوستی ونی سی دوی منکم استاسنا فانه بس بشک اغا منهم د اغوینه ده. او دا مشهوره قاعده ده الله تعالی مخکم تیر شوی ده چې چا سره مینوي قیامت کې باغی سره پاسي. او چې کله دا مقابله د مسلمان په مقابلی شي جوړل شي تفریق راغې مقابله شو جهاد شو د دې وتل شو وغیرہ او په دې وخت کې د دې سره ودرېږي نو دې څه مراد ده بیا د اسلام په مقابله کې د مسلمانانو په مقابله کې لکه څنګه چې موږ باندې نن سبا د کم کیفیت ته چې موږ د مسلمانانو په مقابله کې د دې ملګرتیا کړې ده. نو الله په سلام دکړه ده چې فإنه منهم نو بس دا سره دا کس دا څوک چې ملګرتیاو کې دي کافر سره دا به دوی نه دا به دې ډلې نه. ان الله بشکل تعالی لا يهدي لار نخي القوم قوم الظالمين ظالمان ہوتا لار نخي ظالم قوم تا. فترى بستبغوري الذين اغكسان فترى الذين بستبغوري اغكسان اغخلق في قلوبهم تدغي بزلونو کی مرض بیماری دا منافقت دا یسارعون چغی منډ کوي تیزی کوي سرعت سره کار کوي بیړه کوي فیهم ابوی کی ان دابوی طرف تا یقولون زی ابوی طرف تا کوشش کوي ابوی سره ملګرتیا کوي ابوی سره یقولون بیا وای ابوی چورته وای چې مکوا ولې کوي دا کافر دي مسلمانانو مقابله لراسي ولې کوي او دا آیتونه تاسو د حالاتو باندې منطبق کوي. ضرور نه چې د هر آیت د دې حالاتو باندې تاسو ته ابتدا کې دا تقریر کړي اوس هم دا خبر یاد ساتئ. دا تصور سره واوري دا قران چې الله او زه مخاطب ما تعالی کوي دا حکم زما د پاره ده او ما سره الله تعالی خبرې کوي بیا به تاسو پوهیږئ او بیا چې کوم حکم ده دا به خپل معاشره او په ماحول باندې فټ کوي نو به تاسو ته مشکل باندې پیږي هغه وخت او دا اوس وخت دا احکامات تاسو ګورئ دی کی زری برابر فرق هم نشته. یسارعون اغی منډي وهي فیهم فاغوی کی یعنی هغه طرف ته لګنن سبا مونږه کې ټول نه خوش قسمت سره هغه ده چې امریکای سره تعلق دی او بیا یو بل سره جلدی کوي زموږ مشران چې چا به سره ډېر تعلقي ایو بل سره مقابله کوي چا زرد جزمخ کې شمه او زرد جزمخ کې شمه کاغی باندې خوشحالي وي نمونږ په مبارکي کې یو بل نمخ کیږي او کاغی باندې تکلیف وي نو یو بل نمونږ په بیا غم راځي کې یو بل نمخ کیږي خبره لغی سره تعلق موږ جلدی وي. نو چې داسې ورته وایي چې داسې ولې کوي دا تاسو ولې کوي داسې نو دا غي جواب هم واوري او زمونږ د خلکو جواب هم تاسو اوریدل یو ذره برابر فرق هم نشته. یقولون اغیب وای نخشا مونږ یریګو اندا چې تصيبنا چې اوبرسي کی مونږ ته دائره مصیبت تکلیف فعص الله ان مونږ د دې مصیبت نه یریګو دغه بیا مونږ حمله وکي دغه مونږ د حکومت پر نه دی دغه زمونږ کرسی بیا تبا کی وغیرہ وغیرہ نن سبا چې څنګه خبره فعص الله بس نږدې ده الله تعالی اندا چې یاتی رابشی ان راب ولی بالفتح کامیابی فتحا رابشی بفتح ان راب ولی کامیابی او امر یا بل حکم من عنده دا طرفنا ان خپل طرفنا فیصبحوا بس شبدو اذا کم خلق چې دې سره دوستی کوي علامه هغه څه باندې اثرو چې دې پټا ساتي سر راست ویلږي پټي فی انفسهم بخل زرونو کې نادمین شرمدا دا به دې باندې یو دا شرمندگی برازي د دنیا کې هم ان شاء الله او آخرت کې هم او چا چې کړي د مخکې هم شرمنده دي او آخرت کې واسم شرمنده دي. ويقول الذين اوای اغه کسان وای به اغه خلق امنو چې مؤمنان دي اها اولئک آیا هم دغه خلق دي اقسمو چې قسمونه پړل بالله تعالی تعالی باندې جهد ايمانهم سخ قسمونه
جهاد د جوهد نه ده سختی ته ویل کیږي په مشکل سره او کار سره رسول او قسم د پاره کی شي نو سخت قسم مضبوط قسم انهم بشکدوی لمعکم کتاب سردی حبطت زایشول برباد شول ختم شول اعمالهم عملنا دوی فاصبحوا بشدوی خاسرین نقصان مندون کی توانیان فیا ایها الذین آمنوا اے مومنانو من اغتو يرتد چواوڑی مرتد شي مخواړی منکم استاسنا عن دینه دغه دیننا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې الله تعالی پیشنګوئی کړی و د هغه خلکو باره کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا د دین نه واوختل مرتد شول پیغمبر علیہ السلام چې کله وفات شو نو بیا نږدې قبایل او دغه رنګ نور د خلک هغه واوختل د اسلام نه او دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بدینه بر څه ضرورت موږ ته د منلو بعض خلکو د زکات ورکول نه انکار وکړو چې مونږ او 10 روزه به ساتو خو د زکات بنه ورکو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باقاعده غوی د پاره هغه په خلاف jihad اعلان وکړو ناغي طرف ته اشاره ده من اغسو يرتد چواوړي منکم استاسنا عن دینه خپل دیننا فسوف نډیر زرد یات الله چراب ولی الله تعالی ان راب شي الله بقوم فيبل قوم سرا بل قوم پیدا کی يحبهم چاغوی بمنه کوي دوی سرا ويحبونه او دوی بمنه کوي اغه سرا ان الله سرا دوی به الله خو کوي الله به دوی خو کوي او دا مشد الله قاعده دا وسم تاسو د آیات ساتي او دین يرهم ساتي چې يهوديان دا نه اهل شو الله دین را دین واغستو او اوسم چې مونږه څوکم دا قران کریم د دې نظام د اسلام جهاد دعوت او تبلیغ وغیرہ هر یو کار دا کوي او دې کې ناشکریو کی بیا نه کوي پری کی دي نو الله غینه واخلي دا کار الله غینه واخلي بل چاته او غینه واخلي بل چاته ول دې کدا د الله نعمت ته او ټول نو نعمت ته الله تعالی د اسلامي نظام او د اسلام او د قران د دې چې څوک قدر نه کوي الله غینه واخلي الله تعالی غینه واخلي ازلتن اغوی بنروی علی المؤمنین مؤمنان باندې اعزتن او سخبوی لکه سورته فتح کې الله تعالی فرمایي چې رحماء بینهم دا بمینه کون کی په خپلو کې نرمی کون کی یو بل سره او الشداء علی الكفار دا به سختی د کافرو په مقابله کې وړاندې ورستو ما تاسو ویلي ازلتن نرم بوی علی المؤمنین مؤمنان باندې یعنی مؤمنانو د پاره عزتن سخت وی علی الکافرین کافرو په مقابله کې یجاهدون دی بجهاد کوي فی سبیل الله د الله بلا رکی ولا يخافون او دی بنی اریږي لومتا د ملامتی لائمن ملامتی کون کنا د چا د فتوونه د چا د الزام نه د چا د بد ردونه هغه نه بیریږي نه ذالک دا فضل الله فضل د الله تعالی یؤتیه غیر کوي من اغچا یشاء او چې غیر غواړي والله اول تعالی واسع خاوند وسعت خاوند فراخی دا علیم او په ده انما بشک خبر دا بلنه دا ولیکم چې دوست دستاسو الله ولا تعالی ده ولیکم الله استاسو ملګری خو الله ده ورسوله او داغه پیغمبر والذین اغا کسان امنو چې مؤمنان دي الذين اغا کسان یعنی اغا مؤمنان یقیمون چې قائم ساتي الصلاه من ويؤتون او ورقي الزکات زکات وهم او دوی راکعون رکوع کوون کی دي دلته رکوع په معنی د رکوع نه د مونږ کې دغه چې مونږ مخکې تیر شو رکوع لفظي معنی عاجزي کول دي او رکوع ته زمونږ په مانځ کې رکوع وایي ځکه چې هغه سرخ کته کول دي عاجزی کول جوکاو کول سرخ کته کول نو دوی به عاجزی کول کی الله د پاره ومن اوغتو يتولى چې دوستی کوي الله الله تعالی سره ومن يتولى الله او څوک چې په دوستی کوي سي الله فاعل الله نه ده د چا ته اشاره ده او څوک چې دوستی کوي الله سره ورسوله او داغه پیغمبر سره والذین اوغ کسان امنو چې مؤمنان دي فإن بل بشکا حزب الله دلد الله حزب دلا گروپ دلا هم الغالبون هم دغه غالبی دی باندې الله دې موږ بیا مکرا کی چې تاسو قران کریم په یو آیات باندې تفصیل سره پوښ کړل شمه او تاسو په شیخ خپل مهنت وکړي د آیت نمبر 55 دا د ورستونی دا یو دور کوګانو ټولو تتمه ده دا یو آیت یعنی په هغه کې مؤمنان مقابله کې کافر دي یا منافقین دي هغه منافقین دي سره دوستی کوي څه ده پاره چې دا زورور دي او یا هغه کې شک ته چې دا بیا جنگ وګټي دا کافر به موږ څه چل کو به موږ باندې سکیږي وغیرہ وغیرہ نو دا ټول خلاصہ لا بیان کا
څوک چې الله سره دوستی کوي او د الله او د الله رسول سره نو یاد ساتي چې دا د الله ډله ده او دغه به کامیاب وي. نو دا مؤمنانو ته اطمینان ده او دا هغه منافقینو ته هم ده چې دې منافقت نه واوړي الله ډله به کامیاب وي. او د الله ډله د کامیابی نه مراد صرف دا نه ده چې د دنیا کې به د هغه حکومت راشي او د هغه طاقت براشي، ځکه چې اخر انجام خو دنیا نه ده، اخر انجام خو آخرت ده. نو تا د اخر انجام هم بهترین او دنیا کې هم تا د لپاره ګټي، ځکه چې د دنیا ګټي هم الله وعده کړی ده. مخکې تیر شوی د سورته انفال کې به هم راځي ان شاء الله. همدا غره ورسته په سورته حشر کې د غالبا دغه کې الله تعالی هم د خبره کړی ده چې هغه شی چې تاسو سره او اخرى تحبونها او هغه شی چې تاسو سره مینه کوي، نصر من الله وفتح قریب، هغه د الله طرف نه ملګرتیا ده او فتح ده چې نږدې ده. نو دنیا کې هم د کامیابی در کوم د معافی او د تاسو د نور انعاماتنا علاوه. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا مجوړ وای تاسو الذین اغه کسان اتخذوا چغی جوړ کړي دي دینکم تاسو دین هو زوا د ټوکونه ان تاسو دین پوری چې ټوکی کوي مجوړ وای تاسو منی سي تاسو هغه کسان چې ټوکی کوي تاسو دین پوری ولعبا او لوبي من الذين دعوا خلقنا اوتل کتاب چې ور کړی شوی د کتاب من قبلکم چې تاسو نوړان دي ان کتاب چې ور کړی دی تاسو نوړان دي والکفار او کافران یعنی منی سي کافران اولیاء اپ دوستای باندې خپل دوستان واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ان کنتم کثیری تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي کرشتیا مو ایمان راوړی نو الله نو یریږي. و اذا اور کلا نادیتم چې आवाज وشي تاسو ته چې تاسو را بل نادیتم چې تاسو आवाज کوي کلم چې تاسو را بلای ال الصلاه خلقتا اذان مراد ده کنه دغه چې आवाज ده ندا ده د الله طرف تر بلنه ده کلم چې تاسو بلنه کوي د الله ال الصلاه مانځه طرف ته اتخذوها نو دوی نیسی اغا आवाज دستاسو هوسوا ټوکی کوي غي پوری ټوکی ولعبا او لوبي غي پوری مسخري کوي. کله چې تاسو خلک راغواړي نو د आवाज بیا بد لګي او دا आवाज موږ د اذان چې د دې الفاظ باندې کتا سوچو کوي یا غور کوي معنی باندې موږ پوښو په دې کې ټول دعوت ده د اسلام او د الله تعالی د لویوالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت همدا کوي ټول باندې الله اکبر همدا خبر الله تعالی په سوره مدثر کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابتدا کې کړی دا چې د پاسه د کبر نه راوځه او بیا د الله تعالی لوی بیان کا فکبر د الله لوی بیان کا همدا خبر موږ په مانځ کې هم دا همدا کې مراد هم ده همدا غم ده. عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلم شریف کې حدیث ته د عمر رضی الله عنه روایت ته چې د اذان د بارا فضیلت هم دغه ده چې د هغه هر لفظ ته جواب ورکړي او حي على الصلاه او حي على الفلاح په مقابله کې لا حول ولا قوه الا بالله او دا اوای دا او بیا په اخر کې هغه دعا وکي چې کوم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خو دلی دا چې اللهم رب هذه دعوه التامه والصلاه القائمه دعوه التامه کامل دعوت دا مکمل دعوت ده په دې دعا کې دعوت التامه ده یعنی هم مانځته ده هم اسلام ده هم الله د لوی دعوت ده او هم د لا اله الا الله ده پکې او هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ده پکې ندی وجنه کامل دعوت ده او بیا پکې دعا ده چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درجه ورکړي او بیا چې چا ویلي په اخر کې چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی الله علیه و آله وسلم چې الله زموږ رب دې په راضی ما اسلام زموږ دین دې په راضی ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دې او زې په راضی ما همدا غدري پښتنې په خبر کې هم کیږي اول نو د لپاره د ګناهونو معافي ذریعہ به جوړ شي د لپاره الله دې موږ تاسو لپاره هم کرنګي وګرځي د دې ټول ګناهونه به معاف شي. مسلم شریف کې د حدیث ته د سعد بن ابي وقاص نه او بل حدیث کې د عمر رضی الله عنه نه د دې الفاظ د دې حدیث دغه مفهوم نقل شوی دی هغه طرف ته اشاره ده ذالک دا یعنی دا ټوکی چې دوی کوي دا ځکه بانهم ذکر چې دوی قوم داس قوم دي لا يعقلون چې نه پويږي عقل نه لري. قل او یا اهل الكتاب اے الكتابو هل تنقمون آیاتاسو انتقام اخلی تاسو بدل اخلی مننا زمونږنا یعنی تاسو موږ سره پام دی وجه نه لګي ودنه لګي وجه هم دا هغه کومه ده الا مگر یعنی نشتا وجه بلا مگر دا اندا چې آمنا موږ ایمان راوړل دي بالله تعالی باندې وما او باغ باندې انزل جنازل شول الینا من طرف تا وما او باغ انزل جنازل شوی دي من قبل دین وړاندې بل غلطی خو موږ نه کړی
او د دې کې یو واقعه هم راغلی دا هغه واقعه دا و چې کله يهوديان راغلل رسول الله صلی الله علیه و سلم سره خبره تر کوله رسول الله صلی الله علیه و سلم د عیسی علیه السلام نوم واغستو چې موږ په باندې ایمان راوړل نه وایو دا خو موږ په دې باندې ایمان نه راوړل ته چې دا معنی نه بس موږ به تا نه من نه لا موږ ټول من رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ ټول پیغمبران منو او د چا په نبوت کې کمی او زیاتې هم نه کوو وما انزل الينا وما انزل من قبل وان او داشي اكثركم اكثر دستاسنا فاسقون فرمان دي قلت ورتوایا هل انبئكم آیا ز خبر درکم تاسو ته ز او خیم تاسو ته بشر ډیر زیات بد من ذالک د دینهم مثوبه د ثواب په لحاظ سره د انجام په لحاظ سره د بدلې په لحاظ سره عند الله د الله په نسبت باندې من اغسوک دی لعنه الله چې لعنت کړی دی الله تعالی په غوی باندې دا دوی ته اشاره ور کوي چې تاسو غي نړۍ بدتري وغضب او غضب کړی دی علیه باغ باندې وجعل او جوړ کړل منهم دا غینا القردة بزغانی اکه چې د خالق او رضا غوی حکم نو منله نو دا غي عام خلقونه بزغانی جوړ شوي او دا غي بډاګانو خنديران جوړ شول الخردة بزغانی والخنازير او خنزيران وعبد او بندگی وکړه غلامی وکړه الطاغوت شیطان دا په خپل ډول سزا ده د شکل د بدلیدون علاوه چې تعالی تعالی د الله په مقابله کې د بل چا تابعدار جوړ کی او بیا بل څوک د الله ملګری په مقابله کې د شیطان ملګری طاغوت وي هغه طرف ته اولئک هم دغه کسان شر ډیر بد دي مکانن یعنی زید دوی د ودریدو د مرتبه په لحاظ سره په درجه کې واضل او ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د سملارنا سوا برابر السبيل لارا واذا ورکلا جاءوکم چې دوی راشي تاسو ته قالو نو دوی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي وقد په تحقیق سره دخلوا دی داخل شي وو تاسو ته چې کله راغلل بالکفر په کفر سره دوی ایمان نه راوړل وهم او دوی قد په تحقیق سره خرجوا وتل به د اومغه کفر سره راغلیم کافرانو وتل کافرانو د سازش په بنیاد راغلی د ایمان په بنیاد نه راغلی او دې بیان بګا شوی والله اول تعالی عالم خفوهږي خفوه ده بما باغسبانه کانو چې ودوی یکتمون چې پټول وي پزړه کې دا کفر د نفاق وتراو تبغوري كثيرا ډیر منهم د دوینا یسارعون چې کوشش کوي په الاثم په ګناه کې والعدوان په ظلم کې واكلهم السحت او په خړلو د حرامو کې لبئس ډیر بد ده ما هغه کانو چې ودوی يعملون چې عمل کو ډیر بد عمل کو ولو اولی لا ينهاهم نمنی کیدوی ولی نمنی کیدوی الربانیون د دې هغه نیکان خلق والاحبار او د دې عالمان عن قولهم دوی د دې خبرونه د دې هغه نیکان مشران برګان دوی د دې بده خبرونه ولی نمنی کوي عن قولهم د دوی د خبري الاثم د ګناه عن قولهم الاثم غ خبر د دوی د ګناه واكلهم السحت او خړل د دې د حرامو د دې د حرامونه ولې نه منې کوي لبئس ډیر بد ما هغه کانو چې دوی یصنعون چې جوړولې یعنی کولې